بیا دا خبره چې آیا الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خپل سترګو مبارک باندې الله رب العالمین لیدلی دی که نه دی لیدلی؟ نو ابن قیم رحم الله په دې کې یو لوی اختلاف ذکر کړی. اختلاف دی چې بعضې خلک وایي چې نبی علیه السلام الله باقاعده برای راست لیدلی دی، او بعضې خلک وایي چې نه، د دنیا د سترګې دا طاقت نه لري چې دا الله وویني، لہذا نبی علیه الصلوۃ والسلام الله نه دی لیدلی. علامه ابن قیم رحم الله د خپل استاذ علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تحقیق را نقل کړی. امام ابن تیمیه رحمه الله وایي چې په سترګو باندې د لیدلو هیڅ قسم څه ثبوت نشته چې نبی علیه الصلوۃ والسلام په دې دنیاوي سترګو باندې الله رب العالمین لیدلی دی. داسې ثبوت نشته دی، نه یو صحابي دې قایل دی چې چا دا ویلي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام غوندې الله په خپله په دې سترګو باندې باقاعده مخامخ لیدلی څنګه چې موږ قتل کولی شو. بیا ابن قیم رحم الله لیکي چې په سورة نجم کې چې کوم قول دی چې الله فرمایي چې ثم دنا فتدلی، ثم دنا نبی علیه السلام نږدې شو، فتدلی او ښه قریب شو. نو د دغې نه مراد دا نږدېکت نه دی مراد چې نبی علیه السلام په معراج کې د الله رب العالمین خواله تللی، بلکې دغې نه یو بل نږدېکت مراد دی چې هغه جبریل امین د نبی علیه الصلوۃ والسلام دغه بل سفر تذکره ده. په سورة نجم کې د معراج د واقعې سره څه ذکر هم نشته، هغې څه تعلق د دې سره نشته. لهذا دغه د نبی علیه السلام بل سفر دی او جبریل امین ته نږدې شوی دی په سدرة المنتهی کې. او په روایتو کې داسې راځي دغلته داسې هم دي چې نبی علیه السلام په دویم ځل جبریل امین لیدلی سدرة المنتهی په خوا کې، او رسول الله جبریل امین دو ځله په خپل اصل صورت کې لیدلی چې یو ځل یې په ځمکه باندې لیدلی او دویم په سدرة المنتهی کې لیدلی او بیخي ورته نږدې شو. ثم دنا فتدلی، بیخي ورته نږدې شو. نو د دغې نه مراد چې کوم دی دا د الله لیدل نه دي مراد، بلکې د دغې نه مراد چې کوم دی دا جبریل امین لیدل مراد دي. او دا د ابن مسعود او د عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې رایه هم دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام الله نه دی لیدلی، بلکې په دې سترګو باندې الله لیدل دا ممکن نه دي، دا طاقت نه لري. ځکه موسی علیه السلام چې کله الله ته زه تعینم نو الله ورته وایي چې دې ته به ټینګ نه شو، بیا په یو غر باندې الله تجلي وکړه او موسی علیه السلام پرېوته، لکه په غر باندې نبی علیه الصلوۃ الله رب العالمین خپله تجلي کړو، خو موسی علیه السلام هغه غر ته هم نه شو کولی، د هغې طاقت هم نه لرم. فصواعقه نبی موسی علیه السلام په وخت کې هغه بېهوشه شوی، نو د دنیا سترګې الله رب العالمین نشي لیدلی. د دې وجې نه صحیح خبره ده چې نبی علیه الصلوۃ والسلام په دغه ځای کې الله رب العالمین په دې خپلو دنیاوي سترګو باندې نه دی لیدلی. نو لہذا د دغه نه چې کوم دی دا مراد نه دی. او بیا د معراج د واقعه چې کله شوه دا نو په دې کې چې څنګه مخکې موږ اول کې تذکره کړو چې نبی علیه السلام شق الصدر چې کوم واقعه راغلو هلته موږ وایو چې بل ځای کې هم شوه. نو یو شق الصدر یعنې د نبی علیه السلام سینه چاک شوه ده، کولاو شوه ده، او کوم تور څیزونه هغه ته ګزارلی شوي دا د معراج په موقع باندې هم شوه. د نبی علیه الصلوۃ والسلام سینه باقاعده چاک شوه، دغه شق الصدر دا واقعه د دې معراج په موقع باندې هم د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره شوه راغلوه. او په دې سفر کې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته نور هم ډېر زیات څیزونه ښودلی شوي او آیات الله چې فرمایي چې لنریه من آیاتنا، نو الله ورته ډېر څه ښودلي په دې معراج په دې موقع باندې چې نبی علیه الصلوۃ والسلام کله معراج ته ته لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شراب او شودو په یو د تاسو وایي موږ ته شودو وایو، په یو شودو او شراب نبی علیه الصلوۃ والسلام ته مخې ته شو چې ته په دې کم یو خوښۍ وڅکې. نبی علیه الصلوۃ والسلام د فطرت مطابق د اسلامي فطرت مطابق نبی علیه السلام د هغې نه شوده راواخیستل، شوده یې وڅکو، د شرابو نه انکار وکړو. او داسې راځي چې که نبی علیه السلام شراب که فرض که څکل وی نو د نبی علیه السلام ټول امت به ګمراهه وی، نو دا ورته الله رب العالمین وښودل. دویم دا چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته په جنت کې 4 نهرونه وښودلی شو، 2 ظاهري او 2 چې کوم هغه باطني و. ظاهري معنا فرات او د نیل چې کوم دریابونه دا ورته الله وښودل، او په دې کې دې ته اشاره وه چې ستا امت چې کوم دی نو دا به د نیل او د فرات د شاداب وادي چې کوم دی شنې وادي په دې کې به آبادېږي او یعنې د دې ځای خلک به مؤمنان کېږي، اسلام به راوړي. دا ځکه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته په دغه موقع باندې وښودلی شو، یو قسم نبی علیه السلام ته بشارت وکړو. او دریم دا چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د جهنم داروغه ولیده، کوم چې په جهنم باندې
کم د هغې نګران دی او کم ذمه دار د نبي علیه السلام هغه ولیدلو او نبي علیه السلام د هغې په مخ باندې بلکل مسکراهټ ونه لیده بنیته یعنې حشاشت بشاشت د هغې په مخ بیخي نه و نو هسې کله کله به دا 12 بجې بیخي به تندي کول نه وي پکار ګورئ دا د جهنم د داروغه نښه ده کله کله به د خپل مخ باندې لږه خندا مسکراهټ هم راغوستل پکار دي وجې نه خو نبي السلام فرمایي چې دام صدقه ده چې ان تلقا اخاک بوجه طلق نو لہذا د جهنم داروغګان به ځان نه جوړو تندی به پلاک ساتو خوشحاله ساتل پکار دي ځان نبی السلام په هغې څه خوشحالي ونه لیدله نو دا داروغه نبی علیه الصلاة والسلام ته وښودلی شو او نبی علیه الصلاة والسلام ته جنت او جهنم هم وښودلی شو رسول الله ولیدل هغه شانتي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلک ولیدل چې هغه یتیمانانو مال په ظلم او په جبر باندې خوري او نبی علیه السلام دا خلک داسې ولیدل چې دیو شونډې د اوښانو د شونډو په شان غټې غټې شونډې وي بدرنګه بدشکله څیزونه او دیو به د کاڼو د ګټو د دې ټوکړو په شانتي غټې غټې سکروټې راغستلې په خپله خوله کې به ورګزارلې او بیا به تې لاندې وتلې د دغه در در لپاره یو لوی عذاب و د شرم او د بېعزتۍ او د رسوایۍ عذاب و دا الله رب العالمین نبي علیه السلام ته وښودل تمثیل یې ورته وښوده چې قیامت کې به دې خلکو دغه حالت چې څوک د مال د یتیمانو خوري او دې سره سره نبي علیه الصلاة والسلام ته سودخواره وښودلی شو چې د هغې خېټې دومره غټې غټې وي چې د غټوالي د خېټو د وجې نه به د یو ځګي نه بل ځګي ته هغه تلی نه شو هغې به حرکت نه شو کولی دا خېټې دومره غټې شوې او دومره رسوا او دومره په ذلیل حالت کې و چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې آل فرعون یعنې فرعونیان چې کله د عذاب دپاره راوستل نو کله چې دې سودخورو په خوا باندې تېرېدل نو په دې باندې خپې یې ښودلې او دا یې چغده کول په دې خپلو خپو کې فیمال کول او په جهنم طرف ته تلل یعنې د اهل فرعون نه هم دې ذلیل او لاندې به پراته وو دا د سودخورو حالت الله رب العالمین دې ورته وښوده الله دې موږ وساتي او نبی علیه الصلاة والسلام هغه زناکاران هغه خلک چې هغه زنا کوي زناکار خلک یې الله رب العالمین هغه نبی علیه السلام ته وښوده چې د هغې کوم کیفیت دی نبی علیه السلام وایي زه ګورم چې هغې ته یو طرف ته تازه او مزیدار او ښکلې غوښه پرته ده او بل طرف ته ګنده بېکاره څیزونه ورته پراته دي بېکاره څښا شوي بدبوداره غوښه ورته پرته ده او دوی هغه بهترینه غوښه پرېږدي او هغه ګنده غوښه اخلي او هغه استعمالوي هغه خوري دا ولې ګوره موږ ته الله رب العالمین د خپل فطرت او د خپل خواهش د پوره کولو لپاره ازدواجي نظام را لېږلی عائلي نظام یې رالېږلی نکاح طلاق خله زهار د نکاح بهترین نظام الله موږ ته را لېږلی داسې نه چې موږ په دې کې پابند کړو چې بلکل ته به خپل خواهش نه پوره کړې خو یو سړی رالګي په ګندګۍ کې ځان ورچوي او د دې پاک څیز نه ځان ساتي چې په دې کې ثواب هم دی او د اولاد طلب هم پکې دی د قیامت او د دین ستا کامیابي هم پکې ده نو دغه خلک رالګي ګنده غوښه خوري او هغه پاکه غوښه پرېږدي دا د هغې حالت او کیفیت و او نبي علیه الصلاة والسلام ته په دغه موقع باندې هغه زنانه هم وښودلی شوې چې هغه زنا کوي او د هغې نه حرام بچي راوړي او دا په د خپلو خاوندانو په کورونو باندې داخلوي یعنې زنا کوي د هغې نه حمل شي او خپلو خاوندانو ته دا ظاهري چې دا حمل ستا نه دی دا ستا بچي دي نو پردي بچي راوړي په خپل خاوند باندې بار کوي الله رب العالمین دا نبی علیه الصلاة والسلام ته دغه زناکارې ښځې وښودلې او د هغې عذاب وایي دا نبی علیه السلام فرمایي چې دوی پرې سینو کې کږې کږې کانټې او څه څیزونه کونډې ورچولی شوي او د اسمان او د ځمکې په مابین کې لټکا شوي څومره تکلیف دی عذاب دی شرم رسوایۍ والا عذاب او څومره تکلیف عذاب دی چې دغه زنانو دپاره چې هغه زنا کوي د زنا نه بچي راوړي خپلو خاوندانو ته دا ظاهروي چې دا ستا بچي دي نو دا نبی علیه الصلاة والسلام ته معراج په موقع باندې وښودلی شوې دا ټول څیزونه او نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله تو راته نو په دې لارې کې د دې قریشو قافله م ولیدله چې د قافلې سفر کاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قافلې ته د دې نه یو اوښ تښتېدلی و هغه یې ورته وښوده چې ستاسو هغه اوښ په فلاني ځای کې دی خبرې ورسره وکړې او بیا چې رسول الله بېرته کله راته د معراج نه نو دغه قافلې دا خلک ټول د دې اوس اوبه پرتې وې نبي علیه السلام د هغې نه سر چت کړو ډکه نه ترې چت کړو اوبه یې ترې وڅکې او سر بیا قشن بېرته بند کړو
او دغه واقعه بیا نبی علیه السلام چې سهار کله واپس راغی د خلکو ته واقعه بیانول دغه ته په تصدیق کې دغه ته پیش کړه چې دا واقعه ستاسو قافله او پلاني ځای کې اوښتې ورک شوی و ما وروغو د هغې څه اوبه پرتې وې په پلاني لوښي کې ماتې وڅښلې ځکه نبی علیه السلام چې کله واپس شو سهار یې کله دا واقعه بیان کړه نو دا خو یو لویه واقعه وه نو په کفارو باندې بالکل اور بل شو هغه ښه غوسه شو ښه د نبي علیه السلام په دښمنۍ کې راغله وایي دا ته څه وایي ته خو لیونی نه یې په یوه شپه کې بیت المقدس ته سفر کول بیا د هغې نه بر اسمان ته تله او دومره لوی قصې کړه او بیا واپس را رسېدل ممکن دي ځکه خو د عقل په کسوټۍ باندې هر څه تلل به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا هر څه وویې او په دلیل کې ورته دا خبرې پیش کړې نو دوی په نبي علیه السلام باندې اعتراض وکړو رسول الله ته ویې که ته رښتیا وایې د بیت المقدس نښې او کیفیت موږ ته بیان کړه نو بیت المقدس څنګه ځای دی الله رب العالمین ډایرکټ بیت المقدس نبی علیه السلام ته وښوده په سکرین باندې وایي دا بیت المقدس دی نبی علیه السلام ته لګیا و وایي دا نښه ده پکې دا دی دا دی دا دی داسې مخه ده داسې پکې ستنې دغه شان جومات دی او دا ورته حیران ناست و یو کس د نبی علیه السلام په خبره اعتراض نشه کولی ځکه رسول الله ته خو مخامخ ولیده مجازاتي ته ور الله رب العالمین نبی علیه السلام ته مخامخ کړی او کته او داسې وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته هم د صدیق دا لقب د دغه معراج د شپې په سبا باندې میلاو شوی دی چې کله خلکو ابوبکر ته ووایي وایي لکه ملګری خو نن څه بل څه وایي دا عقل هم نه مني چې خبرې کوي څه وایي وایي دا وایي چې زه بېګا شپه کې ما دومره سفر کړی اسمان ته تللی یم دا عقل مني ابوبکر ورته وایي ما ته خو نه دي ویلي زه خو نه یم خبر زه لا نه یم ورغلی خو چې نبي علیه السلام ویل دي نو زه په 120% زه ما په بالکل یقین دی په دې کې زه به دروغ نشي کېدی دا ممکن نه ده چې دې ته سړی دروغ ووایي په دې وجې نه ابوبکر صدیق لره صدیق لقب ورکړی ځکه اولنی تصدیق ابوبکر صدیق د نبي علیه السلام د معراج د واقعې کړی او د نورو خلکو د نبي علیه السلام تکذیب کړی نو په دې وجه باندې الله رب العالمین چې په دې آیت کې فرمایي چې لنریه من آیاتنا دا دې لپاره د معراج د واقعې شو چې موږ د خپل پیغمبر ته نښې وښیو نو دا ټولې نښې ورته الله رب العالمین وښودلې او دا انبیاو د فلاسفو په فلسفه کې فرق دی انبیاو ته الله رب العالمین عین الیقین په ذریعه باندې دا هر څه ښیي پرده ته دري کې الله ورته وښیي د دې لپاره چې یو فلسفي کله فلسفه پیش کوي نو په خپل څیز کې هسې ګماني خو پیغمبر چې کله پیش کوي نو هغه په خپلو سترګو لیدلي داسې نه چې هسې فلسفي هغه تیوریانې وایي صرف تیوریانې نه وایي هغه پریکټیکل هغه هر څه لیدلي الله ورته ښودلي بیا د دغې وجې نه علامه مبارک پوري رحمه هغه لیکلي چې دا واقعه چې کوم ده د دې نه معلومیږي دا چې دا د بیت عقبه اولا چې دا د په 11 کال د نبوت باندې شو شپږ کسان راغلي په نبي علیه السلام ایمان راوړی نو دا د 11 کال د نبوت د نبي علیه السلام د دې نه یا لږه مخکې شو ده او یا چې کله بیت عقبه ثانیه شوه د هغې او د دې بلې عقبې په مابین کې شو ده نو لهذا په دغه دور کې یعنې د نبوت بالکل د مکي دور بیخي په آخري ورځو کې دا واقع پیش راغله نو دا نبی علیه السلام دغه واقعه وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین راوښوته ځان ته بر اسمان ته او د الله سره ملاقات وکړو او په دغه ځل باندې دا 5 منځونه چې کوم دي دا فرض شو دي نو په دې ځای بس په ټیم ما خلص پوره دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین